بزرگان محترم، نن څلورمه ورځ ده چې په کوم طرف باندې ځي چې په کوم طرف باندې ځي انسانان خلاصه کې ونې بوټي مړاوي دي. یو عظیمه هستي زمونږ او د ستاسو د چرسدې نه بلکې د خیبر پختونخوا زینت استاذ محترم زینت المحدثین شيخ الحديث والقرآن جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا ادریس نور الله مرقده دی دنیا نه رحلت وکړ او په داسې مظلومیت کې قربان شم د دنیا نه لاړ. خو بس ووایم چې الله جل جلاله الله شهادت ور نصیب کو. شهادت د مسلمان په القاباتو کې یو انتهایی یو بهترین لقب دی. څلور ډلې الله جل جلاله منعم علیهم ذکر کړي دي. هر مانځه کې موږ او تاسو وایو اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. یا الله پاکا موږ د هغه چا په لار باندې روان که چې تا ور باندې انعام کړی دی. بیا منعم علیهم چې په چا باندې الله جل جلاله انعام کړی دی بل ځای کې بیا الله جل جلاله بیان فرمایي اولئک مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. نو شهدا دا نبوت پسې دریمه درجه ده. الله جل جلاله یا مسلمان ته ورکوي. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته شهادت نصیب کړي. د دغه شهادت په لوی مقام او په لوړه مرتبه باندې چې کم انسان فائز شو او کم انسان چې وخته هغې ته شهید ویل کېږي. او شهید ورته د دې د وجې نه ویل کېږي چې دته فرشتې ګواښ څه کېږي ګیر چاپېره ورته راتاویږي او همدغه رنګې دی به جنت ته حاضرېږي. بله دا چې دا په معنا د مشهود سره دی دا پر فرشتې ګواهي ورکوي. زبردسته وجه دا ده چې دته شهید د دې د وجې نه ویل کېږي چې حضرت صاحب چا دپاره په داونې بوټي ګواهي ورکوي، چا دپاره یو شی ګواهي د چا دپاره بل شی ګواهي ورکوي. او د دې شهید دپاره په د ده کټ وټ وجود قربان شم ګواهي ورکوي. د ده توی وینې به د ده دپاره ګواهي ورکوي چې زه ستا په لار کې داسې توی کړی یم یا الله پاکه مغفرت یې وکړه دې ته قربان شمه ځکه ورته شهید ویل کېږي. دا هغه مرتبه ده. قاتلین به لګیایي اغیار به لګیایي هغوی به وایي چې موږ شیخ صاحب د دنیا نه کټ که نو نعوذ بالله جوړې چېرته دا کمزورې مرتبه حاصله کړه. نه الحمدلله استاذ محترم هغه مرتبه حاصله کړله چې د هغې انسانانو په باره کې الله پاک وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. الله جل جلاله وایي چې دا د عام مړو په شان ګوره مه شماره. عام مړي ورته مه وایه
دا ژوندي دي ژوندي دوی را الله جل جلاله زندگی ورله ورکړې ده. بل ځای کې وایي عند ربهم یرزقون، دوی ته د رب په نزد باندې رزق ورکول کېږي. دا قربان شم په داسې ژوند باندې تا ژوندی کړ، مړ نه دی. ته وایې چې ما ور باندې زندگی ختمه کړه، مړ مې که مړ دې نه که شهید شو. او شهید په باره کې الله پاک وایي چې دا مړ نه دی، دا د ستا په ګولۍ باندې داسې ژوند باندې ژوندی شو چې باس قربان شم بیا په ده باندې مرګ نه راځي. بل احیاء عند ربهم یرزقون. عام مړی چې کېږدي په قبر کې په درېیمه ورځ باندې خېټه ډز وکړي او چې کومه خاورې خاورې شي او شهید 100 کاله بعد روباسه په همغسې انداز باندې به پروت وي چې په څنګه انداز باندې قربان شمه دفن کړی دی. نو تا لوی مقام ته ورسو، ځان دې ورباندې څه که، ځان دې ورباندې خوار او ذلیله که. استاذ محترم نه الله جل جلاله لویه مرتبه ورکړې ده. بل احیاء عند ربهم یرزقون. دا د خپل رب په نزد باندې قربان شم دوی ته رزق ورکولی کېږي. دنیا کې هم استاذ محترم یو زبردسته زندگی تېره کړله. الله جل جلاله ورله جنتي زندگی ورکړې وه. یو جنتي زندگی چې پیدا کېده، یو علمي خاندان کې پیدا شو. پلار هم عالم دی، مناظر اسلام باندې مشهور دی. نیکه هم عالم و مفتی شهزاده صاحب. لویه دنیا قربان شمه چې کومه ده هغه د فیض نه به چې کومه ده دا روښانه وه. نیکه غور نیکه مولانا اسماعیل صاحب هغه هم عالم و چې په شیخ صاحب باندې مشهور و. قربان شم ټول نسل د علماو را روان چې پیدا کېده په جنت کې پیدا شو. او قربان شمه چې الله جل جلاله ورله داسې مرګ ورکړه چې قربان شمه سیده جنت ځای دی. الله پاک چې کومه ورته شهادت عظما شهادت کبرا ورته الله جل جلاله نصیب کړ. روان دي د احادیث مبارکو درس ته روان دي. چا قتل پسې نه دی روان، د چا غلا پسې نه دی روان. دی به اوځي 5 منټه بعد وایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. د ټول نه اول به چې شیخ صاحب راغی او څنګه به کېناسته ډایرکټ به ماته وایي چې شروع کړه عبارت. ټول نه لومبی عبارت په سهار وختي ما ویل او په هغه ټایم کې چې په کم ټایم کې ورته ما عبارت شروع کوو په هغه ټایم کې قربان شمه په هغه باندې ډزونه وشول او الله جل جلاله ورته شهادت نصیب. لویه مرتبه ورته الله پاک ورکړله. داسې مرتبه ورته الله جل جلاله ورکړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخلوقاتو کې د ټولو نه اشرف انسان، د فرشتو نه ورله الله جل جلاله لوړ مقام ورکړی دی چې په روضې اطهره کې د بدن مبارک سره کمې خاورې لګېدلې دي. رب ذوالجلال ته د خپل عرش نه هم زیاتې محبوبې دي. هم هغه ذات وایي چې والذي نفسي بيده، قسم مې د په هغه ذات باندې وي چې د چا په لاس او په دست قدرت کې زما روح دی. لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. څلور کرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان کړی دی چې کاش ارمان دا زما خوښه ده چې زه د رب ذوالجلال په لاره کې شهید کړی شم، بیا ژوندی شم، بیا شهید کړی شم، بیا ژوندی شم. څلور کرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان کړی دی. زما استاد محترم هغه ارمان قربان شمه تر سره که او حقه د شهادت جامې څه که دا یې نوش کړ. دې ته رسول الله مبارک دا ارمان کړی دی. شهید له الله جل جلاله لوړ مقام ورته ورکړی، لوړ مقام. او یو کسانو شفاعت پکوي، او یا کسان چې کم کسان دا د جهنم په ګیټ باندې ولاړ دي او هغوی لرس په جهنم کې لیکلی شوی دی، دا شهید به او یو کسانو ته قربان شمه څه کوي، شفاعت به ورته کوي. او عالم هم دی او شیخ الحدیث دی، د اسمان د ستورو برابر شفاعت به کوي. دا استاد محترم الله جل جلاله دا ټول صفات ورله الله پاک په دنیا کې ورکړی و. لوی علم ورله الله پاک ورکړی و، خوش اخلاقی ورله الله پاک ورکړی و، سخاوت ورله الله جل جلاله ورکړی و، حسن ولا الله پاک ورکړی و، باډي ولا الله پاک ورکړی و، شهرت ولا الله پاک ورکړی و. ټول ارز باندې قربان شم موصوف و. صرف په یو صفت کې کمی و چې شهید اسلام هغه ورته الله جل جلاله ورنصیب کا. دا یو صفت قربان شم. بس
شهادت په ژوند باندې حاصلېده نه دا به مولا الله پاک په ژوند باندې ورکړی و شهادت دې داسې چې دا دې نو جان نوش کړی نه قربان شم په هغې باندې ته رسېږې نه الله جل جلاله له شهادت په اخري زندګۍ کې څه که دا یې ورته ورکړه دا د استاذ محترم قربان شم صفات دي شهید اسلام شیخ الحدیث زینت المحدثین ادریس نور الله مرقده الله پاک دې د هغه د قبر مبارک دا د نور نه ډک کړي او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې دوه قطرې الله جل جلاله ته ډېرې زیاتې محبوبې دي یو د شهید هغه وینه چې کله دا د بدن نه راوبېږي چې ځمکې ته نه رسېدلی الله جل جلاله ورباندې د مغفرت کوي او بل دوه یو ستر هغه د الله جل جلاله د یرې نه چې د سترګو نه کمې اوښکې وبهیږي دا الله جل جلاله ته ډېرې زیاتې محبوبې دي لویه درجه دوه اثرات الله جل جلاله ته محبوب دي یو اثر هغه د ټوپک د ګولۍ د غشي او د تورې اثر چې د انسان په بدن کې پیدا شي د الله پاک په لاره کې دا الله جل جلاله ته ډېر محبوب دی یو بله فریضه الله پاک د الله پاک فریضه بنده ادا کوي حج ته روان دی خپې پولی شولې په ګرمه توده ځمکه باندې سجده وکړله په تندي باندې خارونه پیدا شول دا الله جل جلاله ته ډېر زیات محبوب دی قربان شم استاذ محترم الله پاک کامیاب که کامیاب خوار ورباندې مونږ شو خوار ورباندې مونږ او تاسو شو چې زمونږ او ستاسو ارمانونه دا ورباندې نیمګړې پاتې شول طالبان ورباندې یتیمانان پاتې شول په زرګونو طالبان څه شول دا ورباندې یتیمانان شول 1500 د حقاني طالبان ورباندې یتیمانان شول د نعماني طالبان ورباندې یتیمانان شول نور قربان شم استاذ محترم ته الله جل جلاله چته درجه ورکړې ده عالم چې مړ شي هغه خو الله پاک کامیابي ورکړله هغه ټول دنیا په خواهشاتو باندې خپې ایښوستې دي ما دې خبره کې ګناه ده ما دې خبره کې ګناه ده شپې ورله خوب ورشي دې د خوب تختولو دپاره په یخنۍ کې ملا ښکاره کړي چې زما نه خوب وتښتېږي زه به کتاب وګورم سبا له به زه طالبانو ته پړهیي کوم همدا استاذ خوب وله ورشي د شپې ناوخته یې چارندام وکړي د دې لپاره چې زما نه دا خوب وتښتېږي زه به سبا له طالبانو ته پړهیي کوم استاذ ټول عمر عالم ټول عمر په همداسې زندګي تېره کړه خواهشاتو باندې خپې ایښوستې دي همدغه رنګې دې کې ګناه هر یو شینی ځان قابو کړی دی هر یو شینی ځان کنټرول کړی دی قربان شم چې دې مړ نه شي دې به هغه خپلو عملنامې ته څنګه رسېږي هغه خپل اعمالو ته به دا څنګه رسېږي نو عالم دپاره خو قربان شم مرګ یوه تحفه ده رسول الله مبارک بیان فرمایي الموت تحفة المؤمن دا مرګ خو د مؤمن دپاره تحفه ده خو زموږ او د ستاسو د ژوندو خلکو دپاره لویه صدمه ده لویه رسول الله مبارک بیان فرمایي موت العالم مصیبة لا تجبر وثلمة لا تصد وهو نجم طمسا ولموت أهل القرية أيسر من موت عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې د عالم مرګ داسې مصیبت دی چې د هغې دپاره پټی بیا نشته د دې تلافي نه کېږي او دا داسې سوړه ده چې قربان شمه دا بیا بندېږي نه شیخ حسن جان صاحب لاړ د هغه کمې چا پوره که شیخ سمیع الحق صاحب لاړ د هغه کمې چا پوره که شیخ حامد الحق صاحب لاړ د هغه کمې چا پوره که شیخ زینت المحدثین قربان شملار د ده کمې به اخر څوک پوره کړي وسلمة لا تصد داسې سورې ده چې قربان شمه د دې مخنیوي بیا نه کېږي وهو نجم طمسا او عالم خو یو داسې نور دی نور طمسا چې قربان شمه د هغه څه شه یو داسې ستوری دی چې هغه نور قربان شمه ختم کړی شه او رسول الله مبارک بیان فرمایي ولموت عالم او مرګ د یو عالم دا ډیر زیات سخت دی د دې نه چې یو لوی کلی قربان شمه مړ شي چې یو کلی مړ شه لویه علاقه تباه و برباده شوله د هغې دومره نقصان نه دی چې څومره د یو عالم دا نقصان یو عالم نقصان او چې څوک یې ووژني لویه سزا ده د هغې دپاره ابن عباس رضی الله تعالی روایت دی چې یو عالم څوک په ظلم سره دا شهید کړي او قتل یې کړي
دق قوم نه به الله جل جلاله غصه علم نه یقیږي چې تر څو پورې د دې قوم نه 15,000 کسان دني وجلي 35,000 کسان چې د دې قوم نه وجلي نه د رب ذوالجلال غصه نه یقیږي ولمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب حدیث قدسی دی الله جل جلاله ځان طرف ته نسبت کړی دی من عاد لي وليا د چا چې زما دوست سره دشمني وکړله فقد آذنته بالحرب زه هغه سره د جنگ اعلان کوم الله جل جلاله ورسره اعلان جنگ کوي علماء کرام دا د الله جل جلاله اولیاء دي رسول الله مبارک بیان فرمائی العلماء ورثة الانبیاء علماء کرام دا د انبیاء کرام وارثان دي چې د انبیاء کرام وارثان شول و حضرت صاحب نبی الله جل جلاله ته د ټولو نه زیات وخت اوس خو نبی شته نه دا علماء کرام دا د الله جل جلاله ته د ټولو نه زیات وخت دي کو دا علماء الله جل جلاله ته خوښ نه وي دا به قرآن ته نه کېنول دا به احادیث مبارکو ته به نه کېنول دې ذمہوار منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسند دا په دې باندې به الله جل جلاله نه کېنول دې نه پته ولګېده چې علماء کرام الله جل جلاله ته ډېر محبوب دي دا بعض ظالمان اوس هم قربان شو په علماء کرامو پسې خنداګانې کوي شهید شو ورسېده قبر ته ستا د معزز مړی چې وشي حضرت صاحب په قبر باندې 1 غنټه بعد څوک نه زما استاد محترم په قبر باندې 1.5 کسان صرف شپه کوي شپې ورته خلک ناس دي د قرآن تلاوتونه ورته کوي دومره وسره د خلکو مینه وه د هغه جنازه دا د هغه کرامت دی د هغه جنازه دا د هغه کرامت دی چې قربان شم د جنازه کیمرا د هغې د راخیستلو نه عاجزه ده دومره عظیمه خو قربان شم د هغه جنازه ده په دې خلکو پسې اوس هم خلک ټوکې او خنداګانې کوي خو ګورئ واوره عالم ته چې چا په دې د وجې نه په سپک نظر وکتل چې دا ملا دی حافظ دی د دې د وجې نه په سپک نظر وکتل چې دا حافظ دی دا زما خبره نه ده دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده دا زمونږ او د ستاسو د عقایدو مسله ده چې دا سړی کافر دی د دې سړي چې څومره حجونه کړي دي څومره مونځونه کړي دي دا ټول هر څه ختم نکاح شته قربان شم نکاح ختمه ده نکاح به بیا تازه کوي دقه کومه مخکې حج کړی دی حج ختم څومره اعمال کړي ټول اعمال ختم چې ته د عالم سر راخلې او په خر باندې لګی د عالم سر راخلې په سپي باندې لګی ته د دې عذاب نه خبرې تا ته عالم اس 1 کیلو نه ښکاري تا ته عالم دا شعائر الله دي شعائر الله علماء کرام دا شعائر الله دي دا د الله جل جلاله د دین نښې دي رسول الله مبارک بیان فرمایي 3 لا يستخف بهم الا منافقون 3 قسمه خلک داسې دي چې په دې سپکاوي به هغه څوک کوي چې هغه منافق دي کو منافق نه د دې سپکاوي به نه کوي یو قربان شم ذو الشیب فی الاسلام هغه سړی چې هغه په اسلام کې د خپله ږیره څه کړله سپینه کړله د دې سپکوي چې څوک کوي نو قربان شم دا منافق دی و ذو العلم او د علم خاوند سپکوي چې څوک کوي و حضرت صاحب دا سړی منافق دی او همده قرنګې و حضرت صاحبه و امام مقسط او هغه امام او هغه بادشاه چې هغه عادل بادشاه دی او د ده سپکاوي چې څوک کوي و حضرت صاحبه دا سړی منافق دی نو د علماء کرامو سپکوي چې څوک کوي نو ولې دا تاسو ته مسلمان ښکاري و حضرت صاحب ته چې کومه ده پروت یې په فرانس کې پروت یې په یورپ کې پروت یې نو علماء کرامو شکلې بدلوي او قربان شم په خر باندې یې ولګوي ستا خپل حالات چې کړي دي تا ته د عمل چا ازاد کړی دی تا به مور چې تا مور نکاح چا تړلې ده ستا د قبر چې د ستا د پلار هغه قبر کې چا ایښوستی دی په هغه باندې جنازه چا کړې ده دا علماء کرام قربان شم د معاشرې ټولو نه زیات هغه د ټولو نه زیات قربان شم بهترین خلک دي په لږو شان پیسو باندې شپه ورځ د ستا دپاره نګیا د محنت کوي د ستا بچې چې ګمراه کېږي ظالم ورباندې خفه کېږي
دستا ښځه چې بربنډېږي عالم ورباندې خفه کېږي دستا معاشره کې چې بدماش پیدا کېږي عالم ورباندې خفه کېږي ستا معاشره کې چې پوډري چرسي پیدا کېږي سودخور پیدا کېږي رشوتخور پیدا کېږي عالم ورباندې خفه کېږي و حضرت صاحب د عالم نن د معاشرې بل څوک خیر خوا شته دې عالم پسې ته لګیایي بیا ته د دې سپکایې ته کوې د عالم نه سر جدا کې په بل څه باندې ولګئ قربان شم لوی عذاب دی لوی دا خلک مسلمانان نشي کېدلی فقیه ابولیث سمرقندي رحمه الله هغه را نقل کړی دی هغه وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی بیان فرمایل چې یو شپه مې خوب ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته راغی او ما ته ویل چې راځه ابوبکر زه د لاس نه ونیولم جهنم ته بوتلم په جهنم کې مې څه خلک ولیدل چې د وی د جهنم په سرو لمبو کې پراته دي او د جهنم وینې زه ویسکي او شکلونه د خنزیرانو دي ابوبکر وایي ما رسول الله مبارک دی چې رسول الله مبارکه دا څوک دي وایي دا زما د امت هغه خلک دي چې دی به علما کرامو توهین کوي څوک د علما کرامو سپکایي کوي په جهنم کې به دغه حالات وي چې شکل به د خنزیر وي او اوبه الله پاک په دقه خلقو نه چې دا کم خلق د علماء د سرونه راغلي پس په او د قرنګ په خرو باندې لګي او حضرت صاحب چې کومه د خلقو له الله جل جلاله جزاء من جنس العمل هم دقه سزا ولا الله پاک ورکي دغه شکونه ولا الله پاک د خنزیرانو او د سپوکي واته اله بل د علماء کرامو توهین کوي عزتمند لوی خفګان منګو تاسو ته ورسېدو لوی تکلیف منګو تاسو ته ورسېدو منګو تاسو ته نه ټول عالم دنیا اسلام مسلمانانو ته لوی تکلیف ورسېدو هر کور داسې دی چې قربان شم ته وایي په همدې کور کې مړ شوی دی هر کس داسې دی ته وایي چې بالکل قریب دوست قربان شم د مړ شوی دی عزتمند او حوصله بنه بیله دا چې کومه ده دا دین اسلام د عمر فاروق په شهادت باندې ختم نشه دا دین اسلام د عثمان غنی رضی الله په شهادت باندې ختم نشه دا دین اسلام د علی رضی الله په شهادت باندې ختم نشه الحمدلله من او تاسو د شهادتونو بلد خلک یو زمونږ تاریخ کې شهادتونه پراته دي من په شهادتونو باندې یریږو نه څومره چې د ستا په ټوپک کې ګولې الحمدلله زمونږ سینې ورته تیارې دي دا موږ ته مرګ د ژوند نه زیات محبوب دی موږ ته قبر قربان شمه دنیا د خپل ډبل بیټ نه زیات محبوب دی الحمدلله د ستا ټوپک ګولې په موږ باندې ګلابونه بد نه لګېږي ولې موږ ورباندې ابدي زندګۍ باندې ژوندي شو موږ ته به الله جل جلاله کامیابي راکړي هم دغه کم باطل خلک دی او کم چا چې دا سازش دی هغوی د دا نه وایي چې موږ شیخ صاحب قربان شمه شهید کا میشن ختم شه میشن د هغه نه ختمېږي الحمدلله دومره بچی پیدا کړي نسبي او روحاني قربان شمه چې هغوی به لګیایي د همدې دین خدمت به کوي دا به روان وي دا به لګیایي هم دا باطل خلک به الله پاک ذلیله کوي چام چې د علماء کرامو غوښې خوړلې دي رسول الله مبارک بیان فرمایي لحوم العلماء مسموم د علماء کرامو وینې زهریله دي زهریله چام چې د علماء وینې څکلې دي قربان شم الله جل جلاله هلاک کړي دي الله پاک تباه کړي دي الله جل جلاله دا قاتلین تباه او برباد کړي الله پاک د خوار او ذلیله کړي الله پاک د هغه په قبر باندې قربان شم غیر متناهي انوارات را نازل کړي دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله رب من بخا تمام مسلمان بخا جنة الفردوس من نصيب کا يا الله رب مشكلات وتكلفون ومصيبتون وعفتون وبلياتون وحفاظتك يا الله رب الشيخ صاحب قبر مبارك بان غير متعين ورات نازل کړي خدای پاکا د هغه برکتونه او یا الله رب هغه کرامتونه خدای پاکا په بچو په ورو باندې کې مستریکا زمونږ د شيوخ حفاظت وکا یا الله رب د شیخ یوسف احمد صاحب هم د قرنګ نور چې څومره شيوخ دي زمونږ مشران یا الله رب د هغوی حفاظتونه وکا دا څومره باطل خلکو سازشونه جوړ کړي دي یا الله رب دوی سازشونه خدای پاک هم په دوی کې واپس کا یا الله رب ته غرق او تباہ او برباد کا زمونږ د علماء کرامو زمونږ د مساجدو یا الله رب زمونږ د مراکزو حفاظت وکا یا الله رب د موجوده حکومت خدای پاک او د موجوده حکمرانان هیڅ نه دي نو سره امن شته او یا خدای پاک نو سره معیشت شته اسې د ګوسلې ناس دي خدای دوی تم هدایت وکا ګونه هدایت قابل نه دي د مقدس مکه وروکا یا الله رب د اقتدار
او یا الله ربا د حکومت دا واګي یا الله ربا اسلامي خلکو په لاس کې ورکا دینی خلکو په لاس کې ورکا د هغه خلکو په لاس کې ورکا خدای پاک چې دا ملک خپل ملک غړي او د ملک د عوام خپل عوام غړي دا خو وحشي خلک نه خدای پاک په امریکا او په یورپ کې بنگلې جوړې کړې دي د خلکو ویني بوس کې او ماړه بشي دي زنه او بیازي خدای پاک د هغه خلکو په لاس کې دا واګي ورکا چې هغه خلک د ملک سره مخلص دي دین اسلام سره مخلص دي یا الله رب محفوظ کا اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.